الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. فلا اقسم بالشفق زما دی قسمی فشفق بانی نو دا لام زائد دی د فلا اقسم خو معنا دا ده چې زه قسم په شفق نه خورم خو دا لام زائد دی نو معنا دا ده چې الله رب العزت فرمایي زما دی په شفق قسمی او الله رب العزت چې په مخلوق باندې قسم خوري نو معنا یې دای چې دا مخلوق په دې خبره گواه دی نو معنا دا د شفق گواه دی شفق او شفق څه ته وایي نو شفق چې کله نور پریوزي او د اسمان په دې کناره کې کم سورواله پاتې شي نو دغه سوروالی ته شفق وایي او د دې سوروالی نه رستو سپینواله پاتې شي نو هغه سپینوالی ته شفق وایي د امام ابو حنیفه او د هغه شاګردانو په خپل کور کې په دې مسله باندې اختلاف دی چې آیا شفق دا سورواله دی کنا شفق هغه سپینواله دی د دې وجنه د امام ابو یوسف او محمد او د نور امامانو حضراتو دغه مسلک دی چې شفق چې دی د دې پریوتلو پورې د ماښام ټیم دی د دې وجنه دی په وخت او د دې په نسبت باندې د ماښام وخت ډیر مختصر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شفق د سپینوالي ته وایي او په لغت عربي کې دواړو ته وایي سپینوالی ته هم وایي او سوروالی ته هم وایي د دې وجه نه د ابو حنیفه رحمه الله د خیال مطابق د ماښام ټیم ډیر دی خو ما تاسو سره شفق معنا کوله چې شفق دغه سوروالی ته وایي چې د اسمان په دې کناره کې پاتې شي نو معنا دا ده چې دا شفق ګواه دی او یوازې شفق نه واللیل وما وسق شپه ګواه ده شپه وما او هر هغه سیز گواه دی وسقا چې جمع کوي دا شپه دی لره په خپله خېټه کې څومره شیونه چې دا ځمکه په خپله دا شپه په خپل لپیټ کې او په خپله تیاره کې او په خپله خېټه کې را جمع کوي په دې ټولو مې د قسم پوهېږئ په دې باندې نو لیل خو تاسو پیژنئ او شپې ته وایي د ورځې په مقابله د نهار په مقابله کې ده او وما کلمه د عموم ده د هر هغه شی وسقه چې دا شپه جمع کوي په خپل ځان کې دا د الله شان دی چې ورځ الله تعالی داسې پیدا کړې ده چې والنهار نشورا ورځ الله تعالی د خورېدلو دپاره او د منډو تړلو دپاره د کسبونو دپاره د کارونو دپاره الله تعالی پیدا کړې ده او واللیل سکنا بل ځای کې قرآن وایي شپه الله د آرام دپاره پیدا کړې ده واللیل سکنا دغه وجه ده چې کله تاسو د ماښام ټیم کې ګورئ نو انسانان خود خپل کورونو ته ځي خدا د کور دا ساروي کور ته زور کوي او چغې وایي چې زه کور ته لاړې چېرې ساروي خو هم ساتلي که نه چې ماښام شي بار ولاړې چغې وایي
دا کارغان دی ماښام کې زموږ د علاقه کې ډېر دې ته ګورئ دې مرغو ته ګورئ د ماښام په ټیم کې دا مرغۍ څوک داسې ځي او څوک داسې ځي او څوک داسې ځي دا تصدیقا للقرآن وما وسقا هغه چې شپې را جمع کوي نو هر شی خپل جالې ته خپل کور ته خپل مسکن ته خپل د ځای د اوسېدلو ته هر شی را جمع شي واللیل وما وسقا قسم می دی په شپه او په هر هغه مخلوق باندې چې را جمع کوي دی دا شپه هغه په خپل لپیټ کې والقمر او زما دی قسمی په سپومۍ باندې سپومۍ ګواه ده اذا اتسقا اذا استحکم ظلامه کله چې دا سپومۍ خپل رڼا پوره کی یعنی پورا بدر ته ساز شي د 15مې سپومۍ ته ساز شي په دغه وخت کې مې په سپومۍ باندې قسمي دا سپومۍ په دې وخت کې ګواه ده نو شفق ګواه دی شپه ګواه ده او قمر هم ګواه دی او د اتسق معنا خو زده کړه که نه اتسقا استحکم ظلامه کله چې دا خپله استحکم ظلامه نه استحکم نوره و ضیاءه چې خپله دا رڼا پوره کی 15مه سپومۍ پورا دایره به تا ته داسې ښکاري چې هغه بلکل پوټې نقصان هم پکې نه او دا قسمونه په څه باندې الله خوري الله وایي دا ټول په څه ګواه دي لترکبن طبقا عن طبقنا خامخا تاسو به سوریږئ تاسو به ملاویږئ طبقا د یو حالت سره عن طبقن پس د بل حالتنا تاسو به د مختلفو حالاتو سره برابرېږئ ستاسو دا ژوند دی دا یو حالت دی د دې ژوند نه یو بل طریقې ته به ځئ چې هغې ته موت ویلی کېږي او د موت نه وروستو بېشماره طبقات او بېشماره حالات دي د قبر حالت دی هلته د سوال جواب حالت دی بیا دوباره را ژوندي کېدل دي بیا د الله دربار کې پیش کېدل دي بیا حساب کتاب ورکول دي هلته کامیابي او ناکامي ده هلته جهنم او جنت ته تلل دي نو طبق دلته په معنا د حالت دی تاسو به ملاویږئ تاسو به سوریږئ په یو حالت باندې پس د بل حالت نه هلکان یئ دا ماشومان د څه نه خبر دي دا بچیان دي بیا چې داسې ستاسو غوندې شي نو لږ په مصیبتونو کې زیات شي بیا چې نور شي بیا په نورو مصیبتونو کې زیات شي بیا چې زی دقسې او بیا الله فرمایي فما لهم لا یؤمنون څه شوي دي پر خلکو باندې څه باعث او مانع دی د خلکو لره لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي د دې دومره دلایلو عقلیه او نقلیه باوجود څه شوي پر خلکو چې ایمان نه راوړي کم مانع دی ولا او اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون او سبلا شوی ده پر خلکو چې کله لوستی کېږي په دې باندې قرآن او آیاتونه د قرآن لا یسجدون دی سجده نه کوي یعنی دی تواضع او عجزي نه کوي د قرآن دا زرین اصول چې کوم قرآن بیانوي او کوم قرآن ترغیب او ترهیب ذکر کوي او قرآن کوم د قیامت حالات بیانوي او د مرګ سختۍ بیانوي او د زنکدن سختۍ بیانوي او د قبر سوال جواب او سختۍ بیانوي څه چل شوی دی پرې خلکو چې اوس هم تواضع نه کوي سجده عبارت دی دلته د تواضع نه د عاجزۍ نه ولې دا نه کوي سجده به هم کوئ بل الذین کفروا یکذبون ایس خبره نشته خو هغه کسان چې کافران دي نسبت د دروغو کوي بس نه مني الله نه مني یووالی د الله نه مني د الله رسول نه مني د هغه حقانیت نه مني
او د الله کتاب نه مني دا. بل الذین، دا خبره پرېږده، هغه کسان چې منکران او کافران دي، یکذبون، نسبت د دروغو کوي هر صداقت ته او هر حق خبرې ته. او والله اعلم بما یوعون، الله رب العزت واقف دی، عالم دی بما یوعون، په هغې باندې چې دوی په خپلو سینو کې راجمع کوي، کم خیالات، کم عقاید، کم احساسات او جذبات، دا ټول باندې الله عالم دی. دا الله رب العزت نه د انسان هیڅ شی پټ نه دی، علیم بذات الصدور دی. فبشرهم بعذاب علیم، دی بدقسمتو ته زیری ورکه په عذاب درناک باندې. د بشارت معنا تاسو ته ما کړې، تاسو ته به یادوي، الخبر السار، د خوشحالۍ خبر ته وایي. نو دا د خوشحالۍ خبر دی. فبشرهم بعذاب علیم، عذاب علیم باندې ولا بشارت ورکا، په عذاب علیم ولا بشارت ورکا. تحدید تحکم وی، استهزاء وی، ټول عمر په خدای پورې ټوکې کړي، د خدای په دین پورې ټوکې کړي، د خدای په پیغمبر پورې ټوکې کړي، په مسلمانانو پورې ټول عمر ټوکې کړي. نو د هغې سزا په قیامت کې من جنس العمل ده. الله وی زیری ولا ورکه په عذاب درناک باندې. ها پر انسانانو کې یو قسم خلق شتا، الا الذین آمنو، مگر هغه خلق چې هغې ایمان راوړي. په څونه خبرو د ایمان ضرورت دی. الله ومني، د الله پیغمبر ومني، د الله کتاب ومني، د الله فرشتي ومني، او یوم القیامه ومني. په هره خبره، ځکه چې مفعول ذکر نه کي، تاسو لپاره مختصر المانی کې راشي چې مفعول نه ذکر کول دا تعمیم ته اشاره ده. نو دا آمنو مفعول نه دی ذکر شوی. وعمل الصالحات، او عمل د نیکۍ. په دې هم کار نه کي زه موحد یم او نور چې څه کوي تعالی اجازت دی، خو چې تش دا ووایې چې به زه موحد یم. داسې موحد خو ابلیس هم و، هغه چې کوم دی نو ویل سوا د خدای نه بل چاته سجده نه کوو، آدم ته ولې سجده کوو؟ داسې نه ده. قرآن وایي ستا عقیده به د توحیدي او عمل به په طرز او طریقه د محمد مصطفی، هله به کامیابې. یو استاذ شاګرد استاد نه تپوس کو چې جی داسې په حدیث کې راغلي دي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ناغه ویلا طالب دا حدیث خو بالکل صحیح حدیث دی، خو داسې چابي دي لیدلې ده چې غاښونه نه یو تاله کولاو کی. داسې چابي دي لیدلې ده چې تی په جرنده کې ورکې، تاله کې ورکې، او غاښونه نه یو تاله کولاو کی. ویل نه نه کولاوئ. ویل دا لا اله الا الله ټیک د کنجي ده د جنت، خو دا غاښونه غواړي. مونځ یو غاښ دی، روجې بل غاښ دی، زکات بل غاښ دی، حج بل غاښ دی. دا غاښونه به یې راکې چې غاښونه نه بیا نه کولاوئ تا ته. نو وعمل الصالحات، غاښونه دی، غاښونه دي دا، او عمل د نیکو کوي. نیک عمل څه ته وایي؟ بیزاوي وایي ما صوغه شرع، چې شرع مقرر کړی دا نیک دی. ته چې د ځانه مقرر دی ته بدعات وایي، او بدعات او بدعتي دا ګمراه دی، او ګمراهان چې کوم دي دا په جهنم کې وایي. الله دې دین موږ وساتي. بدعت ځکه خطرناک شی دی چې هر بدعتي خپل بدعت تدین ګڼي، دینداري ګڼي، بېدیني دین ګڼي، د هغې نه توبه نه وباسي. نو ځکه ټول عمر ذلیل او خوار وي او داسې به قیامت کې وي. او غیر ممنون معنا دا ده لهم اجر غیر ممنون، د داسې مؤمنانو عمل صالح ولو دپاره مزدوري ده غیر ممنون غیر منقوص، یوه ترجمه ده. د دې عمل به کمیږي نه، او ممنوع غیر مقطوع ترجمه هم ده. د دوی عمل به، د دوی اجر به دوی نه کټ کیږي نه، د دې اجر به دوی ته په طریقه د دوام باندې رسیږي. الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کی، او دې سره سره د الله موږ له په دې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې، خاص کر پاکستان کې راولي.
څوک ولا کار کوي الله دې کامیاب کی، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمته الله دې تباه کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه زمونږ مشران کشران زنانه نارینه وفات شوي ټول وبخي، څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي. خدای زمونږ د ملک پاکستان مستحکم کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د توحید په رنګ کې رنګ کړي. خدای پاک دلته چې دا د اغیارو کم نظام په موږ باندې مسلط دی، سودی نظام دی، د فحاشۍ عریانۍ نظام دی، الله دې نه موږ زر تر زر خلاص کړي. الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي، جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي. خدای دې د دې د آبادولو چلولو قرض خلاصولو لپاره د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه راواړي. یا الله رب العزت دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي، دې په وجه الله زموږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. ځای لکه شابه